أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سورة یوسف 39 نمبر آیت. په دې 39 نمبر آیات کې د یوسف علیه السلام د دعوت او د توحید باس دی چې یوسف علیه السلام د خوب د بیانولو نه وړاندې د اسلام او د دین او د شریعت احکام په اړه باندې عمل شروع کړو چې خلکو ته د دین دعوت ورکول شروع کړو او ورته ویل د خوب تعبیر به وروسته بیان کړو خو اهم خبره د خوب نه وړاندې هم ضروری خبره ده ځکه سړی چې کله ایمان لري د هغې نه بعد ووجلی شي نه هم په ګټه کې دی کامیاب دی او چې ایمان یې نه نو که دا ژوندی او که دا څومره خوشحاله معلومیږي د اسم خراب دی د ایمان اهمیت ته ټولو نه وړاندې دی نو جیلیانو ته یې وویل یا صاحبی السجن ای ملګرو د جیل ارباب متفرقون خیر ای ډېر خدایان چې جدا جدا یي دا غوره دي ام الله الواحد القهار یا الله تعالی چې یو دی او غالب ذات دی دا غوره دی ما تعبدون تاسو عبادت نه کوئ من دونه بغیر د الله نه الا اسماء مگر د صرف د نومونو عبادت کوئ سمیتموها چې تاسو ښودلي هغې لر انتم تاسو و آباؤکم ستاسو پلاران تاسو چې کوم نومونه ښودلي هغې ته د خدایانو په نظر ګورئ دا خالص نومونه دي د دې نه اخوا پکې هېڅ شی هم نشته نو د بوتانو کمزوري دا ښکاره په حس سره معلومیږي چې اسې ګټې دي حرکت نشي کولی خپله دفاع نشي کولی او ښکاره په حواس سره یې پته لګي د عمر فاروق رضی الله عنه یو واقعه دی کې نقل چې جاهلیت په زمانه کې موږ ځینې بوتان دې دپاره جوړ کړي وو چې په سفرو کې به موږ ګرځول چې په سفر کې به زموږ حفاظت کوي هغه خالص د سفر بوتان او یو ځای ته موږ لاړلو دا بوت موږ په شار اخیستی دی چې یو شړ ځنګل بیابان کې موږ سفر کوو نو دا بوت هم کېښودو خیال همدا و چې تش او دسمات دپاره لږ لرې لاړو بوټو ته لاړو وایي چې موږ کله لرې وتلو نو ګیدړ لاغې د هغې د بوت په سر باندې امتیازې وکړې وایي دغه ټایم کې موږ خفه کړو چې درنه ګټه را به ګرځولو موږ ځان ووت چې موږ وساتي هغه د خپل سر نه ګیدړ هم نشي ورته کولی چې د خپل ځان حفاظت وکړي نو جهارت کې هم ډېرو خلکو د بوتانو نه بلې طریقه باندې انکار و نو د بوتانو کمزوري ده په حس سره او په ظاهري حواس سره معلومیږي چې دا کمزوري دي نو یو کمزوري هغه چې په حس سره معلومه شي او دویمه کمزوري هغه ده چې په دلایلو سره معلومه شي نو په حس سره یې خو پته ولګېدله اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې په عقیده شي په نورو دلایلو سره ثابته شوي چې بوتان زورور شی دی صفتونه لري نو د دغې دویم دعوی رد په دې دویمه حصه کې کېږي الله وایي ما انزل الله بها من سلطان نه دی نظر کړی الله تعالی په دې باندې په دې بوتانو په عبادت باندې من سلطان هېڅ دلیل په دې کې آسماني دلیل هم نشته نو چې کله آسماني دلیل هم نشته عقلي دلیل هم نشته په ښکاره په عقل سره معلومیږي چې کمزوري دي نو بې خدایي د کوم ځای نه ثابته شوه خدایي په خپله باندې دې ختمه ده ان الحکم الا لله نشته اختیار د فیصلو یا اختیار د حکم مگر صرف د الله تعالی سره دی د فیصلې او اختیار او حکم د دې اختیارات خالص د الله سره بل چا سره نشته چې الله څنګه حکم کوي هغه ټیکي د الله تعالی نه بغیر څه حکم هم کوي او د الله تعالی د حکم په مقابل کې دا هیڅ حکم نه دی دا هیڅ شی نه دی نو حکم په معنا د حکومت سره مرضی کوم تفسیر معرب القرآن په ترجمه کې ذکر کړی دی حکم په معنا د حکمونو جاری کولو اختیارات ته میله کېږي چې د حکم صادرولو اختیارات صرف د الله تعالی سره دي امره حکم یې کړی دی الله تعبدوا تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر د یو الله به یې کوئ د حکم صادرولو مستحق صرف الله دی او الله داسې حکم کړی دی د الله تعالی نه بغیر به د هېچا بندګي نه کوئ ذلک الدین القیم دا دین دی مضبوط دین په معنا د طریقې سره دی دا مضبوطه طریقه ده اسلام او شریعت د یو الله تعالی د بندګۍ اختیارولو لپاره مضبوطه طریقه ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک پوهیږي نه نو په دې وجه په اسلام اعتراضونه کوي د اسلام نه بغیر نور لارې اختیاروي یا صاحبی السجن اے ملګرو د جیل اما احدکما
هر چې یو کس په تاسو کې دی دې ځکه نه په د یوسف علیه السلام د توحید او د ایمان دعوت پوره شو چې کله پوره شو د هغې نه بعد چې کوم د خوب د تعبیر مطالبه دوی کړي و د هغې تعبیر معنی لاسپورې کو تعبیر بیانوي نو یوسف علیه السلام وایي ای ملګرو د جیلو هر چې یو کس په تاسو کې دی د دواړو کسانو کې یو کس تاسو د دواړو نه اما احدکما هر چې یو کس تاسو د دواړو نه فیسقي ربه دا بس کی خپل مالک باندې رب په معنا د مالک سره دی مالک نه مراد بادشاہ دی مراد دی عزیز مصر خمرا شراب و اما الاخر هر چې د دویم کس دی فیصلب دا په پانسی کیږي فتاکل الطير من راسه نو بیا به خوراک کوي مارغان در سر نه سر غوښه به خوري مازغه به خوري الوزي به دا به زورن پروت په دې ځکه کې یوسف علی السلام په دې تعبیر کې واجبه غونته کار وکړ که تاسو خیال کړئ نو د دوه کسانو یو کس ورته ویلی چې زنان بایم ما من الزام دی عمر سي خوب ولد او بل ورته ویل چې زه خو بادشاہ مری به شراب سکل او د سي خوب ملي دلې دي اوس د دې تعبیرونه بیخي واضح دي چې کوم د شرابیانو مشر د شراب جوړولو والا مشر دی افسر دی دا بریکی خلاصي کې کم چې نانبایي د روټو په خولو والا مشر دی دا پانسی کیږي نو اوس د پانسی کول ډېر د غم خبر دی یوسف علیه السلام د کم چې پانسی کیږي د مخاطب نه کړي ته پانسی کیږي څه وته ونه ویل دینه معلومیږي دا چې د غم خبرونه څومره حد پورې ممکنه مې بیانوه او چې کوم ځکه مجبوری بیانول پکار دي او په طریقه باندې بیان کړي د مخاطب ته د کم کس ته چې د غم جوړیږي زیات درد وته ونه رسیږي په مناسبه طریقه وته وایا د غمونو زیری بچا باندې خکار نه لري نو یوسف علیه السلام د پانس کم کس چې پانس کیږي د مخاطب نه کړي ته پانس کیږي او تعبیر بیانول خو ضروري نو هغه ول بتاسو کې یو کس بدسي جواب پانس کیږي یو کس بدسي جواب بری کیږي او طریقه وته خو د لجو کس بدسي بادشاہ باندې بشرافسکی اول بنشتلې اب پانسیش نو اړ یو ته کوته وننه وجه ته بری کیږي او ته پانسی کیږي رسې وته ونه بس دا خبره لګه وته کې مبهمه پرې خودله نو دین د یوسف علیه السلام د دې کار نه یو بهترین اخلاق معلومیږي چې د غم خبر په دې طریقه باندې چې کله بیانول ضروري وو اس طریقه باندې بیان کړي مناسب طریقه باندې چې هغه کم کس غم را روان دي چې هغه ډېر زیات درد محسوس نکړي و اما الاخر حرج دویم کس ته په یوسف له دا پانسیش فتاکل الطير من راسه خوراک بکې مارغان د در سرنا قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله شوی د هغه حکم چې باغی کې تاسو تاسو نه کول کم تعبیر باره کې کم تاسو تاسو کله فیصله هم د قشانته کې شوی ده په ازل کې به تقدیر کې فیصله دسی ده نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا الفاظ کوم دي دا هغه وخت یوسف علی السلام ویل چې کله د کسانو ویل چې موږ ټوکی کولې موږ خوب نه دلیدل اسیم ویل یوسف علی السلام ته ویل چې بس ما د تعبیر ایست لري تقصی بس کیږي او دا تعبیر مت الله تعالی وحی وزریه باندې خو درې دي په ازل کې هم تقسیم مقرر دي بده وجه مې راسیه نورست دا طوا ده وقف مطلق نو معلومی کې دا چې مې راسیه پورې د یوسف علی السلام خبره پوره شو لیکن هغه بل خبر راواچول چې موږ خوب نه دلیدل یوسف علی السلام ته غم نه کوي فیصله هم داسې شوې ده وقال للذي او ویل یوسف علی السلام حق کس ظن چې د هغه ګمانو انه ناج منهما چې دا خلاصیدون کې د دواړو نه د دواړو کې کم کس باره کې د یوسف علی السلام خیال داو چې دا خامخ خلاصيږي ازاديږي او نه پانسي کیږي ناغه ته ویلو منهم اذكرني د دواړو نه یاد کما عند ربک په خوا د بادشاہ استا کی تا ازادي کې بادشاہ خوا ته به پیغمبر بشرابس کی نو چې کله بادشاہ خو ته ورسېد نو ما ورته وریاد کله سي ورته وایي چې مظلوم ته بجل کې چولې دي بی ګناه خطر ته معلوم ده چې بی ګناه دی او دومره وخت وشو بس د غازات فانساه الشیطان نو ير کده دنه شیطان ذکر ربه یادول خپل بادشاہ ته رب په معنا د مالک سره دی مالک نه مراد بادشاہ دی نو ير کده د کس نه شیطان یادول د یوسف علی السلام ربي خپل مالک ته چې بادشاہ فلبسن وخت تر کو د یوسف علی السلام پسینه پجر کې بضع سنین یوسو نور کړنه بضع چې کوم دی دریو نواله او د وو پورې د دې معنی اطلاق کې بلکې زنه روایتو کې لست چې بضع په عربی کې د دریو نواله د لس پورې د عادت ته ویل کېږي نو بده کې سالو اور 15 شپږ داسې په پورته ځه د لس پورې احتمال دی نو یوسف علی السلام د نورس نور جیل هم تیر
تاریخونو لیکلي دي چې یوسف علیه السلام کله گرفتار شو جیل ته واچولی شو د یوسف علیه السلام عمر په دغه ټیم کې 20 کاله یا 21 کاله و داسې خواوشا و او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو څه جیل یې تېر کړی دی تقریبا 3 کاله جیل تېر شوی دی او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا دې یوسف علیه السلام بادشاه ته پیغام ولېږه دغه کس په لاس باندې لیکن د هغه نه ير شو بیا یې څه کارونه تېر کړل نو تاریخونو لیکلي دي د یوسف علیه السلام مجموعه جیل چې کوم دی د 10 کاله و 10 کاله د عزیز مصر په جیل کې پاتې شو او هېڅ چاته هم یاد نه و چې دا سړی په جیل کې پروت دی خلکو نه یېرو 10 کاله بعد الله تعالی بله حادثه راوستله بادشاه باندې چې هغه وروسته را روانه ده او په دې حادثه کې بیا یوسف علیه السلام وریاد شو چې او دا مسله یوسف علیه السلام حل کولی شي بل څوک یې نشي حل کولی نه په هغې کې یوسف علیه السلام بیا آزاد شو الله تعالی د مصر حکومت هم په لاس باندې وروست د دې ځای نه پورې د یوسف علیه السلام د جیل احوال د هغه د ملګرو حالات تفسیر معلومه قرآن وایي د دې ځای نه پورې چې کوم واقعیا ذکر شو د هغې نه ډېر شرعي احکام هم معلومیږي یو حکم دې دا معلوم شو چې کم کس تعبیر خوب لیدلی نو خوب به هر چاته نه بیانې من المحسنین نیکانو خلکو ته به بیانې د هغې بحث مخکې من کړی دویمه دا ده چې کم خلک دعوت شعبې سره یې کاري دعوت چلوي مبلغین او داعیان به د هر چا سره ډېره نرمه او بهترینه رویه کوي اگر که د لوی مجرمانو قاتلانو وزرتیانو سره ولې مخامخ نه شي بیا به ورسره هم نرم او ښایسته رویه کوي اخلاق به ورسره برابر ساتي ځکه یوسف علیه السلام جیل کې چې کوم کسانو سره ملګرتیا راغله نو ښکاره خبره ده چې د یوسف علیه السلام نه علاوه او دغه یو کس نه علاوه چې په شک کې نیوی شوی و ګناهګار نه و ټول مجرمان و دې ګروه خلک نه و بس په مړو کې په یو شي بل شي کې ملوث مجرمان خلک یوسف علیه السلام د ټولو سره مکمل همدردي کوله د هر چا غم درد کې به شاملېدو د هغوی سره پوره لاس به ورسره کاو تسلي به یې ورکوله د بیمارانو تپوسونه او دغه شان د هغوی د علاج معالجې پوره کوشش د جیل چې کوم افسر او مشر د هغې سره په ټیم رابطه چې دا بیمار دی دا داسې دی داسې دی ته دا ضرورت دی هغه ضرورت دی او تاریخونو دا هم لیکلي ده چې د دې یوسف علیه السلام نه د جیل افسر او دغه شان د کې ټول جیلیان ډېر زیات متاثره شو د جیل کوم مشر چې و نو هغه دې حده پورې متاثره شو یوسف علیه السلام ته یې ویله چې د جیل ټول اختیارات تا ته ما واله کړو دې جیلیانو ته چې څه مناسب یې قصې رویه ورسره کوه زما ته پکې څه کار نشته او چې څه مجبوري ورسره خدمت ما ته بیا وایه نو هغه جیل افسر هم مکمل فارغ شو یوسف علیه السلام ته اختیارات د جیل اختیارات هم په لاس باندې راغله او ټولو د مشري ومنله نو معلومه کې دا چې د ټولو مجرمانو سره یوسف علیه السلام بهترین رویه کوله په دې خاطر باندې د اسلام نه خبره دي چې په اخلاقي لیول باندې د معاملاتو په طریقه باندې بده پړونو کې لاره پیدا شي او اسلام قبول کړي نو د اسلامي دعوت کې د معاملات او د اخلاقو ډېر غټ کردار او ډېر اثر دی او د اخلاقو نو د معاملاتو د خرابېدو نه بعد که سړی څومره ښه نصیحتونه کوي خبرې کوي په هېڅ چا هم بیا اثر نه کوي چې معاملات د چا خراب اخلاق خراب وکړه دا څومره ښې خبرې کوي څوک ورته غوږ نه ږدي دا خلکو ته تنبیه کوي بیا نو وایي دا مسله ته معلومه شوه چې د مبلغین او داعیان دوی به د هر چا سره نرمه رویه کوي البته کوم چې عسکري شعبه د اسلام د هغې احکامو فرایض بیا جدا دي لیکن د دعوت شعبې فرایض دا جدا